السلام علیکم، زه منیس خان او نن دی د اکتوبر 13 تاریخ. بیانیه او پروپاګاندا څنګه جوړیږي، د هغې مقاصد سي چې کله حکومت او ریاستي ادارې یو کار کوي نو اول ولا ماحول څنګه جوړي په هغې مو پوه کوم. خو د دې نه مخکې درته یو بیان ویم او بیان پرون دی د وسیم بادامي په پروګرام کې د مسلم لیگ نون یو رهنما دی بیرسټر دانیال چودري. هغه ویلي دي چې دا مسلمان ملکونو فوجیان چې دي او پاکستان هم پکې شامل دی، دی به غزا کې د فلسطین تنظیم چې دی حماس نه به وسله راټولي او دا به کوشش کوي چې کراس بارډر ټیرریزم ونه شي. اوس دا خبره په دې ځای پرېږدی، دې له بیا اخره کې راځم. بیانیه څنګه جوړي؟ کله چې یو څه کار کوي نو اول هغې دپاره یو بیانیه جوړي. کله چې جنرال ضیا د امریکې په خواهشاتو باندې د روس خلاف په افغانستان کې جنگ کو نو هغې له په ډېر وسیع پیمانه باندې پروپاګانډا شوې وه، کار یې کړی و میډیا کې، په علما حضرات کې، په ایون زموږ په کورس کې د پنجاب او د سند په کتابونو کې به چې کورس جوړو په هغه ورځو کې نو د ټینه به ټرینو، خو چې کله به د پښتونخوا په ماشومانو ته سبق خو نو د تینه به ټوپکو. تاسو پوه شوئ پې ښه، بیا د شین نه به هلته شیر و، د شین نه به دلته شهید و. نو دا داسې باید د بچپن نه ولې ذهنونه جوړ کړو، هغوی ته پته وه چې دا ماشومان رالوي شي، دا ځوانان دي، دوی به د شهادت په مینه کې د امریکې د ډالرو او د مقصد پوره کولو دپاره بې ټوپکه بې تنخواه فوجي جنګو به هلته کې. نو دغې بیانیې له به کورسونه جوړ شو، د علما حضرات به د جهاد فضیلتونه بیانول شروع کړو او دا به یو وسیع پیمانه باندې په کالجونو کې، په سکولونو کې، په مدرسو کې، په هر ځای کې د دې بیا به کیمپونو جهادي خلکو له به ټریننګ ورکولی شو. دا به یو سلسله روانه وه. اوس چې مې ورته په سر کې کم بیان وی نو دا دانیال چودري چې دی دا اعتراف کوي چې مسلمانانو فوجیان کله لاړ شي اب هلته کې د حماس نه وسله راټولي. حماس د چا دشمن دی؟ د اسرائیل. خطر شاته د اسرائیل ته وسله به ترې څوک راټولي؟ مسلمانان ملکونه. دا مسلمانان ملکونه د اسرائیل نه به وسله نه راټولي، نه به اسرائیل له د هغې د ناجایزه حملو او د 65,000 شهادتونو د فلسطینیانو جواب ورکوي. چې څوک فلسطینیان تنظیمونه اسرائیل له جواب ورکوي د هغوی نه به وسله راټولي. اوس دا معذرت د اسرائیل مضبوطول دي د امریکې په خواهشاتو او څوک به کوي؟ مسلمان ملکونه کوي. خو دې له به بیانیه څنګه جوړي؟ نو تاسو به په راروانو ورځو کې ګورئ چې په میډیا کې به زموږ د علما حضرات، صحافیان دا فضیلتونه بیان کړي چې فلسطین د پیغمبرانو سرزمین دی. نو بېشکه چې د فلسطین د پیغمبرانو سرزمین دی. بیا به درته دا وایي چې وګوره دا څومره لوی سعادت دی چې د پاکستان د مسلمانانو فوج او د پاکستان فوج هم هغې کې شاملي. نو دا سعادتونه به ورته شروع کوي، خو مقصد به سي د اسرائیل چې ټول نه غټ تنګ دی حماس د هغوی نه وسله راټولول، لکه د اسرائیل مضبوطول او فلسطین کمزوري کول. او دا کار به څوک کوي؟ دا به د مسلمان ملکونو فوجونه کوي. او دا بیانیه به اوس په میډیا باندې چلیږي چې امن معاهده وشو او فلسطینیان ډېر خوشحاله دي او د سرزمین ته په اول ځل د مسلمانانو فوج لاړو. نو دا بیانیه به تاسو په راروانو ورځو کې په میډیا او په علماو حضراتو او پریس کانفرنس او بیانونو کې ګورئ. خو دا چې دا نو دا ایجنډا د مغرب ده. ټول مغرب هم عام خلک پې خفه دی چې فلسطین سره کم د انسانیت ظلم شوی دی، د فلسطینیانو نسل کشي شوې ده او کوي اسرائیل چې کم دی هغه اوسه پورې د امن معاهدې خلاف ورزي کوي، بار بار بمباري کوي، روزانه په سوونو خلک شهیدان کوي او هیڅ ورته څوک نشي ویلی. او اوس به د اسرائیل حفاظت لا د مسلمانانو فوج ځي. نو الله دې پاکستان او په امت مسلمه په ټولو باندې خپل رحم فضل وکړي. مونږ چې کله فرد واحد او د بندو کمرو فیصلې شوي، کو هغه د ډیکټیټر ضیاء الحق په دور کې د امریکې حمایت و، کو د جنرال ایوب په دور کې امریکې له اډې ورکولو د بډبېرې، او اوس حالات روان دي. نو اکثر نقصان پاکستان او عوام ته وي. الله دې داسې صالحه قیادت راولي چې د آئین او قانون مطابق دا ملک چلی،
پارلیمنت بالادستی او شخصیات فیصلې نه کوي، پارلیمنت د عوامو منتخب نمایندگان فیصلې وکړي، نو اب فایده کوي. اوس به تاسو بیانیې ګورئ چې دا کم سعادت ملاویږي چې د ټول مسلم دنیا نه فوج ځي، نو هغې کې به علما شامل دي، هغې کې به وزیران مشیران شامل دي، هغې کې به میډیا شامل دي، خو بیا لسته کاله پس چې په دې کتابونه لیکلي کېږي نو تجزیه به کېږي چې دې فیصلو مسلمانانو ته او پاکستان ته بے انتها نقصان ورسو. الله دې په موږ ټولو رحم وکړي. امید لرم چې په دې بیانیې او پروپیګنډې په دې طریقې کار به پوه شوي. ویډیو کو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.